نوم عمر علي شاه وکیل دی او د ډېره ورشه موضوع اوسېدونکی یم. مونږ دا کم چې نن په پریس کلب کې دا ټول خلک موجود دي دا د را روان ایکسپریس وی فیز 2 نه متاثره خلک دي او په دغه سیل کې مونږ هم شامل یو او دا زمونږ ټول ملګري چې نن کوم حاضر دي دا ټول هم د دغې مصیبت سره مخ دي. رونو همیشه دپاره ملک په قانون په آئین باندې چلیږي خو د بده مرغه زمونږ دا وطن چې دی دا د دې حکمرانان په خپله د خپل قانون او د آئین پاسداري نه کوي او د هغې لنډ مثال به زه تاسو له دا درکمه چې انوایرمنټل پروټیکشن ایکټ په 1997 کې جوړ شوی دی او دا کومه منصوبه چې صوبایي حکومت شروع کړې ده نو زه په دعوې سره دا وایم چې دا د دغه انوایرمنټل پروټیکشن ایکټ 1997 خلاف منصوبه ده. دویم فیډرل ګورنمنټ یو نیشنل جوډیشل پالیسی نیشنل کلایمیټ چینج جوډیشل پالیسی په 2012 کې جوړه کړې ده. دا منصوبه چې کومه ده دا د دغه نیشنل کلایمیټ چینج پالیسۍ خلاف منصوبه ده. بیا د دغې نه وروسته سینیټر عثمان کاکړ شهید د پاکستان د سینټ نه قرارداد پاس کړی دی چې د سوات موټر وی یا ایکسپریس وی دا به د سیند په غاړه باندې جوړیږي او دا به په زرعي ځمکو باندې نه جوړیږي. خو د بده مرغه د داسې حکمرانانو سره موږ مخ یو چې هغه د اپر فورم د پاکستان د اپر فورم د هغې قرارداد مخالفت کوي او د هغې په خلاف باندې دا منصوبه شروع کړې ده. بیا د ډسټریکټ کونسل 2 قراردادونه د ضلع سوات د ډسټریکټ کونسل 2 قراردادونه په دې کې موجود دي. دا منصوبه چې کومه ده او په دغې قراردادونو کې هم دا قرارداد د ډسټریکټ کونسل سوات نه پاس شوي دي. دا دواړه قراردادونه چې دا منصوبه به د سیند په غاړه باندې جوړیږي او په دې کې به د خلکو زرعي ځمکې نه نقصانیږي. بیا د دې نه وروستو د ANP د MPA وقار خان په وساطت باندې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ نه قرارداد پاس شوی دی او د هغه قرارداد متن هم دا دی چې دا ایکسپریس وی دی د سیند په غاړه باندې جوړ شي او د خلکو زرعي ځمکو ته دې نقصان او تاوان نه رسوي. بیا د دې نه وروستو په 2020 کې دې صوبایي حکومت لینډ ایکوزیشن رولز جوړ کړي دي او په هغه لینډ ایکوزیشن رولز کې دې صوبایي حکومت باقاعده دا رول جوړ کړي دي دا قانوني جوړ کړی دی چې اګریکلچر لینډ چې دی هغه به د کمرشل پرپزز دپاره نه استعمالیږي. بیا د دغې نه وروسته نه به ایکوایر کیږي. بیا په 2021 کې اګریکلچر لینډ پروټیکشن ایکټ هم دې صوبایي حکومت جوړ کړی دی او په هغې کې دی وایي چې که بغیر د اجازت نه چا هم اګریکلچر لینډ په کمرشل لینډ کې بدل کو
نو دا یې کاګنیزیبل افینس ګرځولی دی چې د دغې کس خلاف به باقاعده اف آی آر کېږي. نورونو دا تسلسل چې ما تاسو ته ووې د انوایرمنټل پروټیکشن ایکټ 1997 نه د 2021 د دې صوبایي حکومت د خپل قانون پورې د دې ټولو قوانینو د دې قراردادو مطابق دا منصوبه چې کومه ده دا د آئین او قانون خلاف منصوبه ده. او بیا په تیره د ټولو نه اهمه مسله چې کومه ده هغه دا ده چې زمونږ دا وطن یو زرعي وطن دی. مونږ ټول که دلته زمونږ صحافیان وروڼه ناست دي او که دلته زمونږ دا متاثرین ناست دي، مونږ د دې ځای ټول لوکل خلک یو. زمونږ دا رومدار چې دی هغه په زراعتو باندې دی. دا سمیل د دې نه راځي چې دا ګینې بل چرته کې ده، بله منصوبه ده چرته کې، سبا ګینې د دې نه رنوی خو نه جوړیږي. نو د دې په شا باندې ډېرې خبرې دي. مونږ دوی ته وایو چې مهرباني وکئ د دې منصوبې نه قلار شئ. که تاسو بیا بله خبره دوی دا کوي چې په 2010 کې چې کوم فلډ راغلی و او د هغې فلډ اثرات چې کوم ځای ته رسېدلي دي، نو د هغې نه اخواته به مونږ موټروی جوړو یا ایکسپریس وی جوړو ځکه چې دا به متاثره کېږي. اوس مونږ سره کېنئ په دلیل باندې زمونږ سره خبرې وکئ چې صوبایي حکومت یو پراجیکټ راوړلی سوات ته، دعوی دا ده چې موږ د سوات خلکو له ترقي راوړله. د هغه ترقۍ په تناظر کې د خلکو په سترګو کې شګې اچول غواړي او د سوات په خلکو باندې یو نوی آفت مسلط کول غواړي. سینټ چې کم قرارداد پاس کړلی یا کم سفارشات پاس کړلی یا کمیشنر چې د سوات قومي جرګې سره هغه پریس ریلیز هم زموږ سره پروت دی، د کمیشنر د دفتر نه ریلیز شو دی. په هغې کې چې کم لیکل کړلي چې دا سوات ایکسپریس وی چې هر کلم جوړیږي نو دا به یا د سیند په غاړه جوړیږي یا به د سیند په لپاسه د پل په شکل کې جوړیږي. اوسو که د سینټ دی دغه ته موږ وګورو چې یاره دا به د پل په شکل کې جوړیږي، نه د دې هغو بیا شاته چې کوم د خلکو ته د ملک ته کومه فایده ده، کومه غیر زرعي ځمکه سیند چې کومه ځمکه خرابه کړله هغو چې هغو په کومه طریقه باندې په کار راوستې ده. نو د هغې یو خو اولنۍ خبره دا ده چې دا به د دنیا یو عجوبه شي. په چین کې د ټولو نه غټ ایکسپریس وی، د ټولو نه اوږد روډ هغه پل په شکل کې تللی لپاسه. بل هغو د دې دپاره چې کوم بیا سیډونو ته د وټو دغه کړلی چې دا سیند به راټول شي، د دې دپاره د پاکستان 40,000 میگا واټه د بجلی ضرورت دی. د سوات سیند د چکدرې نه د چکړۍ پورې د فتحپوره پورې 15,000 میگا واټه بجلی جوړولی شي. دا خبره په ریکارډ ده، دا داسې د اورېدو خبره نه ده. دا د سینټ سټینډینګ کمیټۍ دا ریسرچ کړلی او دې خبرې ته رسېدلي چې د سوات سیند دا قابلیت لري چې سوات سیند 15,000 میگا واټه بجلی جوړه کړي. حکومت بله ورځ مونږ خبرې واورېدې، حکومت خو ورته نه شو ویلی، خو نایب وزیر اعلی به ورته زه ووایم د وزیر اعلی رور محمد دا دغه احمد خان وی چې یاره زمونږ سره دونه وسایل نشته چې مونږه یا د پل په شکل کې بوزو یا مونږه د سیند په غاړه، ځکه د سیلاب خطره کېدی شي او دا تقریبا چې 40 اربه روپۍ په دې باندې مونږ ولګو، نو دا خو په دې سیلاب راشي، د دې به څوک ذمواري. اولنۍ خبره خو د روپو وکړه. داسې خلک ما ته معلوم ده، زه به یې کنفرم هم کم
چې هغه وایي چې دا د موږ له په ټیکه راکړي د سیند په غاړه بوله دا موږ جوړو او د څو کالو لیکل زموږ سره کوي موږ هغې ته تیار یو. موږ شکر الحمدلله په دې قومي دا زموږ د قومي او ملکي او بیا خاص کر د سوات ته عوامو د ضرورت مطابق موږ لګیا یو او دا خپل تحریک چلو. زه د دې ځای د دې خلکو په وساطت د دې میډیا په وساطت زه دا خبره کوم چې سوات تاسو وایي موږ پته کړی دی. ولې موږ ته سړي ویلي ما ته وایي دا جنډه مې لګولې ده دا سوات ما پته کړی. ما وی ستا په زه دا خبره کوم چې موږ په 47 کې 48 کې موږ تاله کشمیر اغستی تا یوه ځمکه نه ده اغستی. دا زما خبره او د کانجو د سکول خبره دا ما ویلې ده. اوس بیا په دې میډیا وایم او ستاسو په دې باره مې په دې دا کې هم ویلې وه په 2014 کې. مهرباني وکئ په سوات کې اړې ګړې مه جوړوئ. بله خبره دا کومه چې کله چې دلته دهشتګردي وه یاره زموږ د اخبارونو خو به د وړوکې خبرې نه به یې څومره غټه خبره وکړه. که دا خبره دروغ وایم ماته د اخباروالا ووایي. نن یو داسې مسله جوړه ده زما د قسمي ګورې که په دې کې لږه خون خرابه وشوه زما د قسمي زه خپل رور نه بخم زه خپل پلار نه بخم او زه نه خپل د کلي سړی بخم دا ډز به نه پورته کوم. تاسو ولې دا خبره دې شو وړه هلئ دا خبره وړه مالئ. زه ویم دا سوات پیسفول سوات موږ غواړو. دا کومه خبره چې ده کښېنئ موږ سره خبره وکئ. که موږ پړه کوي موټروی نه رنوی پکې جوړ کا خو که موږ وایو چې دا خبره جایزه ده دا خبره ټیک ده نه دا کمیشنر اوس چې هم دلته ناست دی د ده په مخ کې اوس هم د دې هغه هر څه شته د دې سره چې چا سره د معاهده کړې وه موږ په هغې باندې اګري یو موټروی جوړوئ هر څه چې جوړوئ. خو که تاسو وایئ چې دا سوات په دې سې قبضه کړو او د هغې دا یو پلانینګ دی چې یاره دا خلک موږ دومره غریب کړو چې دا خلک د دې ځای نه وځي. یوه خبره دا خلک موږ دومره غریب کړو چې د دې ځای دا روزګار دا هر څه ختم شي او چې بیا موږ څه غواړو نه. زموږ ګوره ټول روزګار چې دی که نه او په 3 پیلورو دی تقریبا. زموږ سمندرپورې پاکستانیان دي په انګلینډ کې دي تاسو ته دا علم شته 8 ګنټې خو به دې ډیوټي کوي 12 او 14 ګنټې ډیوټي کوي دلته یا ځمکې اخیستې او یا د خپلې ځمکې بچ کړي. هغې خلکو ته څه جواب کوئ؟ هغه پیسې دې سوات ته هم راځي دکانداري خوري زه یې خورم بلې خوري او هغه پیسې هغه بچي هم خوري. بلې غاړې ته زموږ دویم دغه چې دی زموږ دا شلتالان دي د دې زرخیزي ده دا موږ خورو. زرخیزي تا ختمه کړه د هغه خلکو زړونه دې مات کړو. درېیمه خبره زموږ سره چې کم خبره دی هغه سیاحت دی. په دې خبره زه ټیک خبره کوم چې د دې موجوده موټروی نه مینګوره سفر شوه د دې موټروی نه بریکوټ سفر شو د دې مټي دا کم پروګرامونه چې دي کړي دي دا دې هم سفر شو وزیر اعلی صاحب چارباغ خوازخیله په دې کې به یو سړي بوتل دا اوبه به یې چې اخېستې هم به یې 10 روپۍ ګټلې. تاسو لاهور ته ځئ تاسو ته په دې لارې کوزېږئ سوال نه پیدا کېږي. لاهور ته ځئ د لاهور نه واپس په دې سوات کې هغه ځای ته دا شی مه بیایئ چې که په دې کې معمولي هم نقصان وشو زما د قسم دا به ګورې هغه دهشتګردي نه دا تاسو چې کړې وه خو تاسو کړې وه خو که دا تاسو په موږ وکړه نه دا ګورې هغه خلک ته دا اوده دي اوده منظرې اوده دی راپاسین او که دا منظرې راپاسید قسم په خدای چې موږ ته پته راشي ستاسو څومره په اوبو کې یئ. پاکستان خو د صابون په ګټه ولاړ دی نه یې څه طریقه شته نه یې ګوره د افسران دي که نه د ورځې 3 میټینګه کوي خو دا ټول ستاسو مخلوقه ستاسو خلاف میټینګ دی چې ځمکه به څنګه الو د صاحب بارنه آرډر کړی دا چل به څنګه کوو د قوم دپاره یو فیصله نه کېږي او نه شوې ده. زموږ دومره عمر شو موږ هم په سیاست کې لګیا یو خو زما افسر چې څومره دلته دی دا مجسټریټي نظام دی مجسټریټي نظام دی څه دا په یوروپ کې چې دي تقلید کوي دلته هلته نشته او دلته شته خو دا د هغه انګریزانو هغه سیستم دی چې دلته چلیږي پته او په ما باندې له پاسه سواري دي او ما ورته یې په چینل کې را بند کړي یو تا ته وایي زه تاله به اخبار ولې دغه اخبارواله دي ګورې نن ته دې آزاد که جدي څه نشي لیکلی خو چې ته یې لیکې نو وزیر اعلی خو بیا دغه نه ورکوي که نه داسې په خلکو نور ټلیفونونه کوي د خلکو نور دغه کوي او دلته خو زمونږ باندې خو یو وزیر اعلی په پېښور کې ناست دی او بل وزیر اعلی دلته ناست دی ډیپټي دلته ناست دی. اوس ځان په دې خبره پوه کوي په سوات کې 7 تحصیله دي که زه خبره دروغ کوم ماله دلته پټواري دی
بیا پای پسې AC دی او پای پسې کمشنر دی وایه د خدای په نیز وایه چې څومره انتقالونه کېږي په دې کې دغه سویمه حصه ده په دې کې څوک ما کرپشن وشو څومره ځایونه چې هغو اخیستي دي په ملم جبه کې په مختلفو ځایونو کې روډونه ایستلي دي چې هغه د دې دا کرپشن تاسو څه ته وایي د یو شي ضرورت نشته ولته په سواد کې په دې منګوره کې داسې کې یو کوڅو کې اکثر منګورې نه تاسو تللی دی طاهر آباد طرف ته دی یو ځای ته بل ځای ته پای کې به کار نه کېږي یاره که دغه د خدای تعالی مخلوق نه دی نو زه تاته یم چې موږ دا خبره کوو او دا اوس هم کوم او بیا هم کوم که مرګ مقرر و ما ورته غاړه ایښودې ده او دغه شان دې خپلو ملګرو ته یم چې ملګرو که یو تن کېښو زه ویم د دغه نیکۍ په نشي جوړولی او د پاکستان هغه خدای دوی دا موټروی جوړ کا نو دا بالکل نه حاله دی دا موږ هم وایو چې دا سوال زموږ دی چې دوی ولې هغه ځای جوړی نو دوی وایي چې یاره دا سیلاب چې راشو دا نو کر پرسکه ټیک شوه د دې انجینر دا خبره موږ منو چې هغه ځای کې جوړ کړي نه دې ټول هغه ځای جوړ کړي او که هغه ځای نه جوړن دی چې کله دا کراس ورکوي او دا پل جوړ کړي دا سیلاب دغه ړله شي او دی کله د سیند باندې پورې وځي نو ته څومره وټه وواله نو دا سیلاب چې راځي نو آیا دا سره د معاهده کړې چې تو به دا ځای به نه وړې نو مقصد دا دی د خبرې چې دا د انجینر نه اهلي ده دا 3-4 فوټه دی کله هغه ځای راځي کله دې ځای کې راځي زموږ دا یو مطالبه ده چې دا شی نیغ کا که تو د په 120 کې وایي دی په 180 کې په سپیډ په موټر کې پاګه کې دي نو د بکس نقصان نه خدا شي د سین غاړي ته لاړ شي او بالکل لکه د انجینر لدی پانسي ور کړی شي چې آینده غلط پروجیکټونه